خو اخري خبره ډي ار سي لراله چې زمونږ ډي ار سي لراله نو چیرمن صاحب بیا په هغې کې په خپله هم دلته کې راغی موږ دا ویلي چې دا قام هم بیا د هغه سړي خلاف دي چې چا دا جرګه زمونږ ماته کړه یا په دې کې تجاوز وکړو یا زیاتې وکړو او د دې جرګې فیصلې ته بد وکړه. السلام علیکم زین اسماعیل صاحب دیوتی او تاسو ګوره شنګه ټي وي دلته موږ علاقه بیړ کې د دوو فریقونو منځ کې اول اولنی فریق دی طاهرالله باچا دویم دی اقبال باچا د هغو په منځ کې د ځمکې په شاملیت من سره تنازع وه. الحمدلله د ډي ار سي جرګې په توسط سره حل کړه شوه. دا څنګه حل کړه شوه دا څه مسله وه د ډي ار سي چیرمین صاحب موږ سره ولاړ دی پر خبرې درې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه ستا ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ته رالې ټایم دې راکړو او ځان دې خبر کړو زموږ نه دې تپوس زه د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم. خبره اصل کې دا وه چې دا مسله د څلورو کالو نه تاسو ته پته ده چې دلته کې روانه وه په بیړ کې د دوو فریقو په منځ کې وه یو اقبال حکیم صاحب باندې مشهور دی او بل طاهرالله صاحب دا دواړه خپلوانو یو قام د یو نسب خلق وو. څه دا نه ده چې دا د یو بل نه څه پردي وو خو د پټي په دغه باندې دوی د یو بل نه لرې وتي وو. ډېرې جرګې په دې کې شوي دي ډېر خلک راغلی خو دا شوې نه وه او که وبه هم شوه خو لکه یا به یو فریق پې عملونه کړو یا به بل فریق پې عملونه کړو خو اخري خبره ډي ار سي لراله چې زمونږ ډي ار سي لراله نو چیرمین صاحب بیا په هغې کې په خپله هم دلته کې راغی موږ زه ومه زه شیر افضله یو ممبر زه ومه چیرمین صاحب را سره په خپله عبدالصبورو او بل ممبر را سره سلیمان استاد صاحب دی د ډي ار سي بل ممبر حبیب الرحمن دی دا درې تنه زمونږ ممبران یو دا د جرګې او چیرمین صاحب را سره هم راغلی. نو الله رحم وکړو ډېره پیچیده مسله او حقیقت دا دی چې پیچیده وه ځکه چې د قام په جرګو باندې نه وشي او زمونږ په جرګو باندې خدای وکړو نو دا زمونږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. جزاک الله. او د دې نه بعد چې د دواړو فریقونو مداخلت وکړو نو هغه به زموږ د قام او زموږ د ډي ار سي جرګې دا ده چې موږ په دې باندې دا یو عمل کړلی چې آینده دا کومه روغه چې موږ وکړه کم فریقو په دې کې زمونږ د روغې تجاوز وکړو یا زیاتې وکړو زمونږ د دې ډي ار سي د روغې نه وروستو نو دا سرکاري جرګه ده موږ به سرکاري طور د دوی خلاف هم بیا په عدالت کې هم کاروایي کوو په دوی باندې به موږ بیان هم ورکوو او قام ته هم موږ دا ویل دي چې دا قام هم بیا د هغه سړي خلاف دي چې چا دا جرګه زمونږ ماته کړه یا په دې کې تجاوز وکړو یا زیاتې وکړو او د دې جرګې فیصلې ته بد وکاته نو دا قام به هم د هغه سړي خلاف وي او موږ به هم په عدالت کې خلاف کړو. مره د ډي ار سي جرګې ډېر شکریا ادا کوم چې دلته کې راغی دا مسلې په دې ځای باندې حل کړه او اجازه ورکړه.